بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندرونو، تاسو په دې وخت کې ګورئ وظایف کې دنیا چینل، او زه تاسو سره مخاطب یم د یو نوي ویډیو په سلسله کې. ډیر ملګري دا سوچ کوي، دا رابطه کوي، کمنټس کوي چې یاره داسې وظیفه راته وښایه چې زمونږ د زړه مرادونه د پوره شي، داسې وظیفه راته وښایه چې زمونږ خواهشات د پوره شي، داسې وظیفه راکړه چې زمونږ څومره مشکلات دي ناممکن دغه ناممکن مشکلات دا حل شي، داسې وظیفه راکړه چې زمونږ څومره حاجتونه دي تمام حاجات دا پوره شي. راځئ نن درته ډېره زیاته قیمتي او ډېره زیاته عظیم الشان وظیفه هم انشاءالله العزیز انشاءالله ستاسو به په یوه هفته کې کار خامخا کېږي. که چېرته ستاسو مسله دا د رشتې وي، رشته نه کېږي، انشاءالله په ښځې کې به رشته کېږي. که چېرته ستاسو مسله داسې وي چې د ښځې او د خاوند خپل منځ کې نه لګي نه چاقي وي، یو بل سره خبرې نه کوي، یو بل سره محبت نه کوي، نو د هغې لپاره هم دا تاسو کولی شئ. انشاءالله العزیز په یو هفته کې ماحول بالکل دا بدل وي. که ستاسو مسله د نوکرۍ وي، د کاروبار وي، د رزق وي، نو انشاءالله العزیز ګارانټي در کوم یو هفته تاسو دا وظیفه وکئ، بیا د هغې تماشا کوئ، تاسو به ګورئ چې حالات څنګه بدلیږي. محترمو، دومره ناشنا وظیفه ده، دومره چې څومره ستا ناممکن مشکلات دي د هغې دپاره دې وظیفه کې هفته کې محترمو ستاسو کار په ان پن کې کېږي. څومره ستاسو حاجتونه دي دغه حاجتونه به ستا په یو هفته کې محترمه دا پوره کېږي. بس یو کار وکړئ، عمل د زړه نه وکئ، او دغه رنګ یې د ثواب په نیت باندې ملګرو سره شریک کړئ چې هغوی هم د داسې قسم له وظایفو نه فایده والي. که د یو خور، که د یوې خور یا د یو ورور څه مسله حل شي، دا زما او ستا لپاره ډېره زیاته لویه خبره ده. وظیفه کول دي انتهایي په دهان سره، انتهایی په توجه سره. چې کله زموږ دهان برابر و، توجه برابره وه او وظیفه موږ وکړله، انشاءالله العزیز دا به لازما ضرور اثر کوي. لازما تاسو یقین وکړئ چې زموږ چې کوم استاد دی هغه دا وایي چې کوم سړي دا وظیفه وکړله نو یو هفته کې به الله پاک ټول وران کارونه دا به سم کړي. یو هفته کې به الله پاک د انسان د زړه مرادونه دا پوره کړي. الله اکبر. څومره ناشنا او څومره عجیبه وظیفه ده. یو هفته کې زموږ کار به دا کېږي. بل دا چې رمضان المبارک کې هلکه اوزګاره مې ټایم ورسره وي، ډېر نه څوک کار مانده ځي او نه څوک دیاړۍ ماړۍ له ډېر ځي، بس ذکر اذکار کوي، د قرآن مجید تلاوت کوي، دغه رنګې نوافل کوي، تراویح خاص کر کوي، نو ټایم ورسره وي. او بیا دا وایي چې موږ داسې وظیفه راکړه چې اثر وکړي. محترم همداسې ده، ډېره زیاته بهترینه، ډېره زیاته عظیم الشان وظیفه ده. تاسو کله دا وظیفه کوئ نو ځان له ځای کې وکښېنئ چې هغه ځای کې څوک هم نه وي. مازه وخت کې موږ کښېنو یو ځای کې، څوک راشي، چا یو څه پکار دی، چا بل څه پکار دی، څوک هسې راشي ګپله، نو ټول سیسټم دا ګډوډ کوي. بیا تاسو پرې ویلي دي هغه هم تا نه هېري، صحیح حساب کتاب وشو، صحیح حساب کتاب ونه شو، په دویم ځل ته شروع کې کېدای شي هغه توجه وي یا نه وي، نو په دغه ځای کې د مخکې نه کښېنئ چې تاسو څوک ډسټرب کوئ نه. دې ځای کې ته کښېنه چې لکه څوک ځي راځي نه، چې تګ راتګ لاره نه وي. نو چې کله کښېناستئ نو ته به قرآن مجید راوالئ او سورة رحمان دا به راواړئ. خو د هغې نه مخکې به 11 پېرې درود شریف ووایئ. چې کله د 11 پېرې درود شریف وي، بیا به د هغې نه بعد اعوذ بالله او بسم الله دا به ووایئ، او بیا به د هغې نه بعد سورة رحمان دا به شروع کړئ. ته چې به کوم ځای ناست یې په دقسې به کښېنې، پاسې به نو سورة رحمان دا به 11 پېرې وي. 11 پېرې. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. ښه په آرام باندې، ښه په خوش الحانۍ باندې ووایئ، ښه په سر باندې ووایئ. داسې نه چې زه به هماغه 11 پېره برابروم بیا پاسم، او دا خو ګران دی او نه کېږي. نو ښه په سر یو پېره برابر کړو، بیا ورپسې به دویم ځل ووایه، یا په درېیم ځل داسې ووایه، په څلورم ځل داسې ووایه، په سر باندې. دا دې مه کوه، ځکه چې داسې ټایم کې ته کښېنه چې هغه ټایم کې ستا بل څه کار نه وي. نو چې کله مونږ صرف
تعداد برابر او چې یار زه به همه ولس پیرې پوره کوم مست او منډې مې تادیه هم کې کله به سکه کله به سکه نه ښه به سوري وایه ښه په قلارې وایه چې کله یولس پیرې برابر کو بیا به د هغې نه بعد ته یولس پیرې درود شریف وي درود شریف دی ویلې د مانځه والا بیا به د هغې نه بعد ډېره زیاته مزیداره دعا به وکړې ډېره زیاته مزیداره دعا به وکړې بیا به ته دعا وکړې خو داسې دعا به وکړې داسې چې یو قسم لا اوم جاړه پکې الله پاک ته چې کوم ستا حاجت دی هغه ورته پیش کړه یا کوم مشکل دی هغه الله پاک ته پیش کړه یا بله څه مسله ده په نوکرۍ کې ترقي غواړې تنها کې ترقي غواړې کاروبار کې ترقي غواړې رشته غواړې دارنګې مال غواړې دولت غواړې کاروبار غواړې سم غواړې الله پاک ته ووایه ښه ورته وجاړه او د جړل لاسونه مهوان نه راکاږي انشاءالله عزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کوي دغه رنګه محترمو د اجازت دپاره په کمنټ کې د الله پاک نوم دا یو پیره لازمن ولیکئ انشاءالله عزیز ستاسو به خاص اجازت دا میلاویږي او بل دا چې وظیفه دا د هر مسلې لپاره ده چا چې څه مسله وي هرې مسلې علاج دا په دې وظیفه کې شته دی نو کوشش وکړئ د خپلو مسلو لپاره دا وظیفه لازمن وکړئ الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته